اوس وګورئ ټیک شو اوس بس دا کې د دې اسانه طریقه دا ده پوه شو بچیه چې څوک ویډیو ګوري هلته ورته کمنټ وکوي اب په دې ښه پوهېږي چې اواز شته که نشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد آتينا داود منا فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف وه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترمو منگا درس مقامات یا د درس اصوات د هغې وعده کړې وه نن د هغې ابتدایي ورځ ده اوله ورځ ده یو مبادي یو څو خبرې کوو ابتدایي د هر مقام په باره کې به بیا په همغه ورځې سره خبرې کوو نن د مجموعه مقاماتو باره کې یو څو خبرې کول د مقاماتو تعریف موضوع غرض او بیا د مقاماتو حکم او د هغې نه پس بیا د دې اهمیت څه دی د مقاماتو د احادیثو مبارکونه فرض دی واجب دی مستحب دی څه دي او بیا د دې مقاماتو په باره کې د علماء کرامو او د کابرینو اقوال او بیا د یادولو په اعتبار سره د زده کړې په اعتبار سره د دې اساسي مراحل یعنی څو مرحلې دي څو طبقې دي څو درجې دي بیا همدغه رنګې دا به مور سره انشاءالله په ضمن کې وویو چې د آواز څو مراتب دي د اوچتوالي او ټیټوالي په اعتبار سره او د هغې نه پس د قرات چې آواز کې دا قرات تطبیقیږي د هغې څو مرتبې دي نو نن کوشش دا کوو چې زمونږ عملی سبق دا کم وشي خو دا معلومات دا ټول په دې ورځ باندې وشي ځکه روزانه بیا سړی خبرې پکې کوي نو هغې کې بیا درس ورسره اوږدېږي که څنګه ستاسو خوښه ده همداسې ټیک ده که نه نو په یو ورځ باندې قلم او کاپۍ دې کې به انشاءالله دومره د لیکلو ضرورت نه وي هر مقام سره داسې یو صفحه لیکل دو صفحې لیکل او نن به لږ د لیکلو ضرورت وي تا ته ځکه ضروري خبرې دي او بیا ورسره د مقاماتو اقسام چې مقامات په څو قسمه دي اوله خبره چې مونږ شروع کوو د مقاماتو تعریف هر علم چې سړی شروع کوي اول پکار دی د هغې تعریف موضوع غرض غایه دا معلومه کړي علم المقامات ورته وایي مقامات د مقام جمع ده د څه شي جمع ده
چې په لغت کې دا یو طبقې ته وایي یو ځای ته وایي مرحلې ته م وایي ځای ته م وایي طبقې ته م وایي مرتبې ته م وایي څه شي ته وایي طبقه مرحله مرتبه پښتو کې ورته ځای وایي صحیح شو او په یو بل اصطلاح کې دیتا خوند موي څه شي ورته وایي خوند ټیسټ څه شي ټیسټ ذائقه دا ټولې معناګانې خلکو کړي دي وسیع معناګانې خلکو کړي چې هر معنا ته نه ته مراد او مقصود خلې اغستی شي او په اصطلاح کې علم المقامات ولیکي هو علم يبحث فيه عن تدوين تحسين الصوت بما يوافق التجويد هو علم يبحث فيه عن تدوين تحسين الصوت بما يوافق التجويد يعني علم المقامات مقامات دا سي علم ده چې دا د تجوید سره برابر د تجوید سره سم د تجوید سره سم د آواز د جوړولو نه باس کوي د څه شي سره سم یعنی موست شی پکې څه شی دی تجوید دی د تجوید سره سم د آواز د جوړولو نه څه شی کوي بحث کوي داسې علم دی صحیح شو دا شو د مقاماتو تعریف دویم نمبر کې دا خو تعریف د څه شي شو تعریف د علم المقامات شو اوس د مقام څه تعریف ته مقام د مقام تعریف لیکي تزيين الصوت بما يوافق التجويد تزيين الصوت بما يوافق التجويد وتعبير بما يوافق التجويد صحيح شو وتعبير إحساسات مختلفة كالسرور والغم والبشارة تزيين الصوت معنا آواز ښکلی کول آواز ته ښایست ورکول خو بیا هم ورکې څه شی شرط دی بما يوافق التجويد د تجوید مطابق او قسم احساسات تعبیرول قسم ته احساسات تعبیرول احساس خو پیژنئ که نه څه شي ته وایي محسوسول سړی خوشحالي محسوسوي د هغې تعبیر به څنګه کې سړی خفګان محسوسوي د هغې تعبیر به څنګه دا د خپل آواز د لارې نه څه شی کول تعبیرول یعنی قرآن چې ته وایې هغې کې ته احساس د خوشحالۍ ذایقه د خوشحالۍ څنګه واچې ذایقه د خفګان پکې څنګه واچې پوه شوې په دې خپل آواز کې څنګه واچې یو خو د سړي په تندي کې ده که نه یو چا ته ووایي چې ټیک ده مثال د خبرې پوه شوې یو سړی درته ووایي چې دې خوا راشه ته ورته چې درځم نو دا ستا شکل نه دا احساس هغه تعبیرولی شي چې ته په خوشحالۍ ورځې او چې ورته چې درځم لږ د تندی رسې کو درځم نو له دې څه مطلب شو دا سړی ته په ورتګ باندې خوشحاله نه نو د هر څه د تعبیرولو یو خپل اندازه ده یو خپله طریقه ده مقام څه ته وایي چې دې سره ته د آواز هغه احساسات تعبیر کی څنګه تعبیر کی کالسرور لکه خوشحالي والغم او غم والبشارة زیره ډېر احساسات دي که نه قرآن کې بیانېږي د جنتیانو ذکر راځي خوشحالي به محسوسه د جهنميانو راځي خفګان پوه شوې احکامات راځي په سړي باندې یو قسم ته دغې بوج غوندې وي چې یاره زه به دغه احکامات به الله تعالی پوره کول غواړي دو سړي باندې یو قسم ته څه شی وي
وزن پروت وي انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. دا قرآن یو داسې وزن دی وایي که اوچت دې کړو ورلاندې به شي پوه شوې او که اوچت دې نه کړو نو در باندې به د بره که اوچت دې کړو ورلاندې به شي او که اوچت دې نه کړو در باندې به د بره په مطلب باندې پوه شوئ که اوچت دې کړو خو د قرآن د لاندې به روانې او که اوچت دې نه کړو دا به بیا درنه د بره ته به خالي یسې پوه شوې. دا شو د مقام تعریف. د علم المقامات موضوع څه شی ده؟ وی قراءة المقام. څه شی؟ قراءة المقام. قراءة المقام. مقام لوستل. مقام څه شی کول؟ لوستل. لمقام مناسب د مناسب ځای سره. قراءة المقام. قراءة المقام لمقام مناسب. پوه شوې؟ مقام لوستل د څه شي سره؟ لمقام مناسب د مناسب مقام سره مع کیفیت الموضوع د څه شي سره؟ د موضوع سره د کیفیت د موضوع نه. څنګه موضوع تا نه څنګه مقام غواړي؟ د زیري په وخت کې ته څنګه مقام ویلی شي؟ د خوشحالۍ په وخت کې ته څنګه مقام ویلی شي؟ تا نه څه شی غواړي؟ موضوع تا نه دلته څه غواړي؟ حالات تا نه څه غواړي چې ته څه وکړه؟ څنګه قرت وکړه؟ پوه نه شوي؟ غم تا نه څنګه قرت غواړي؟ چې آیاتونو کې د غم ذکر دی، د جنت ذکر دی، د جهنمیانو ذکر دی، د هر یو کې مختلف کیفیت به ته اواز کې پیدا کړې. ښه جي دا خو تعریف موضوع غرض شو. موږ یو تعریف د څه وکړو؟ د علم المقامات وکړو. بل تعریف موږ د څه وکړو؟ د مقام وکړو. بل تعریف موږ دغه څه وکړو؟ موضوع د دې ذکر کړه. بل هم څه شی ذکر کړو؟ غرض. اوس یې غرض ذکر کړو. څه شی؟ غرض. څلورم نمبر کې غرض د علم المقامات. غرض د علم المقامات تنظیم الصوت. څه شی؟ تنظیم الصوت. تنظیم الصوت یا تنظیم الصوت. پښتو کې چې وایو نو تنظیم الصوت به وایو که نه؟ ضا سره لیکلی کېږي. د لیکلو دپاره زه تنظیم الصوت وایم. تنظیم نه لیکلی کېږي. تنظیم نوجوانان احناف او تنظیم فلان او تنظیم فلان. دغه تنظیم مطلب د نظم نه دی. لتحسین اللهجة خپل اواز منظم کول، جوړول، برابرول. لتحسین اللهجة د لهجې د ښکلا دپاره. ومعرفة قراءة مقام. ومعرفة ما توایې کوم ځای کې چې غلطی خیر. ومعرفة قراءة مقام مع كيفية الموضوع. ته ولیکلو؟ ومعرفة قراءة مقام مع كيفية الموضوع. یعنی خپل اواز نظمول، برابرول چې لهجې ته څه ورشي؟ ښکلا، ښایست ورکړي. لهجې ته څه ورکړي؟ ښایست ورکړي. او د موضوع د کیفیت سره سم د مقام ویلو پیژندل. ومعرفة قراءة او پیژندل د قراءت مقام مع كيفية الموضوع. ومعرفة قراءة مقام مع كيفية الموضوع یعنی داسې ځای کې ته اواز داسې منظم کړي، داسې جوړ کړي چې دا ته د مقام ویلو په وخت کې د موضوع هغه کیفیت معلوم کړي، د هغې مطابق وي. ښه دا بیا بله خبره ده پوه شوې چې د خوښۍ، د خوشحالۍ، د خفګان، د فرحې، د حزن
د ملامتیا د جنت د جهنم دې دپاره کم کم مقامات دي پوه شوې دې کې د علماو بیا دوه ډلې دي دوه اقواله دي صحیح شو څوک وایي د هر څه دپاره بل بل مقام دی یعنی بعضې مقامات په دې بعضې شیزونو کې امتیازي دي بعضې په حزن کې امتیازي دي پوه شوې لکه مقام صبا هغه امتیاز د حزن لري که نه مقام فرحه څه شی مقام نهاون شو بعضې مقامات د خوشحالۍ غم دواړو دپاره استعمالیږي او بعضې علما د دې قایل دي هغه وایي چې هر مقام دوه حالته لري حالت د خوشحالۍ حالت د غم هغه تا پورې ده صحیح شو دې باندې بیا بل وخت کې بحث کو خیر دی بل حکم د علم المقامات زما په خیال دی چې دا خبرې موږ نه نن اوږدېږي که نه ټولې به ونه شي ما خو ویل چې ټولې خبرې به پکې وشي خو نه دغه ډېر دي ښه حکم د علم المقامات علم المقامات حکم د تجوید سره موافق مقام استعمالول مقام ویل ټیک شو دا څه شی دي مستحب دي څه شی دي مستحب دي مقام ویل استعمالول د تجوید د قواعدو مطابق چې د قواعدو تجوید ته په دې کې څه نقصان نه رسیږي یعنی د حرف ذات ته نقصان نه رسیږي د هغې صفاتو ته نقصان نه رسیږي بنیاد حرف ذات دی دې ته څه وایي حکم یې څه شی دی مستحب ځکه ډېر حدیثونو نه د دې دغه شته دی مطلب دا دی چې ډېرو حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی اهمیت راغلی دی بیان شوی دی پوه شوې علم المقامات تعلق د چا سره دی آواز سره دی او د آواز د ښکلا په باره کې حدیثونه نه دي راغلي لیس منا من لم یتغنى بالقرآن دا اوس چې موږ حدیثونه وویل دغه شانتې نور ډېر حدیثونه دي د دې په باره کې چې علم المقامات دیا شو نو آواز دې څه شی شو منظم شو تنظیم الصوت دی که نه آواز چې منظم شي نو په آواز کې څه پیدا کیږي ښایست پیدا کیږي کله چې په آواز کې ښایست پیدا شي دا ښایست د آواز دا محرک دی دا په زړه کې څه پیدا کوي د انسان رقت پیدا کوي نرمي پیدا کوي که نه پیدا کوي یو ښایسته آواز والا چې ته واورې قرآن واورې نو دې سره سړي باندې خشوع حضور طاری کیږي د الله جل جلاله حضوري ور باندې طاری کیږي بعضې وخت کې مجلس کې سړی آواز وکړي الله اکبر په ځان باندې بیخي پوه نه شي پوه شوې کیفیت د هغې په زړه باندې اثر وشي د دې خوبصورته آواز د وجې نه هغه حدیث ته وروسته راځي وایي جابر رضی الله تعالی عنه غالبا او جابر رضی الله ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د شپې تلاوت کړو نبی علیه الصلاة والسلام پې تېرېدو تلاوت یې د هغې واورېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویله لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة وایي که چېرته تا زه لیدلی وی چې ما ستا تلاوت څومره په شوق سره اورېدلو کاش چې تا زه لیدلی وی ما ستا تلاوت څومره په شوق سره اورېدو کاش چې تا زه لیدلی وی د الله نبي ورته ولاړ دی وایي کاش چې تا زه لیدلی وی چې ما ستا قراءت او ستا تلاوت په څومره شوق سره اورېدو نو ابو موسی اشعري رضی الله عنه ورته جواب بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وایي لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود تا ته الله پاک د داود علیه الصلاة والسلام غوندې آواز درکړی دی یعنې خوبصورتي د آواز یې درکړې ده بیا دا بله موضوع ده چې مزمار څه معنا مزامیر آل داود چې ورته مزمار څه معنا مزمار په لغت کې آله د څه شي ته وایي آواز ته وایي آله د آواز ته وایي ښه یعنې په دې مرۍ کې الله پاک د آلې د آواز ایښي دي نو فقال ابو موسى الاشعري او كنت تستمع لي یا رسول الله تا ما ته غوږ ایښی او تا زه اورېدلم قال نعم فقال ابو موسى الاشعري لو اعلم انك تستمع لي که چېرته ما ته دا پته وی که نه چې ته زما
قرات ته غوږ دی نو لحبرته تحبیرا نو ما به نورم د الله رسوله سم خواري په دې کې کړی وی نور به مې ښایسته اواز ته نورم ښایست ورکړی وی اواز ته مې څه شی کړی وی نورم ښایست ورکړی وی نور به مې ښایسته ویلی دغه شانتې ګڼ احادیث دي د دې په باره کې او آیاتونه دي هغه به انشاءالله هغه موضوع به سبا ته بیا دا باقي د دې چې کوم درسونه دي هغه به سبا ته ووایو نن صرف راځو ابتدا کو حاجی مقامات بنیادی چې دي دا څو دانې دي اووه یا داسې ووایي چې مقامات په دوه قسمه دي په څو قسمه دي په دوه قسمه دي یو ته وایي مقامات الرئیسیه څه شی مقامات الرئیسیه دې خبره باندې ځان ښه صحیح پوهې کوي ښه المقامات الرئیسیه مرکزي لهجې پښتو کې درته وایم او بل ته وایي المقامات الفرعیه فرعي مطلب جزوي مقامات د دې نه اخذ کړی شوي مقامات صحیح شو اول خدا نو خبره یاده کوي مقامات په دنیا کې څومره دي لا متناهي څومره لا متناهي زرګونه مقامات دي څومره دي زرګونه مقامات دي خو د علماو چې په اتفاق دی هغه دغه دي دا غنا سره تعلق سری نغم سره تعلق ساتي نغمونه بلا شی دي په دنیا کې په دنیا کې چې هر आवाज دی دا आवाज د لهجې نه خالی نه دی هر आवाज سره د आवाज به خامخا د یوې لهجې سره تعلق ساتي دا داسې ما وکړه دا څه شی ده یوه لهجه ده دا یوه لهجه ده پوه شو چې د علماو په کوم باندې اتفاق کړی دی هغه مقامات څو دي دو قسمه دي یو مقامات الرئیسیه په دې باندې بالکل د علماو اتفاق دی او دینه علاوه چې کوم مقامات دي هغې ته وایي مقامات فرعیه هغې کې به ډېر شی اقسام دي و مقامات او د هر مقام دپاره ځان ځان ته ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې علماو ځان ځان ته مقامات د هر دغې دپاره مقام دپاره ځان ته یو مقام یې وضع کړی دی یعنې د خوشحالۍ دپاره ځان ته دی د ترنم کیفیت پوه شوې د دې د هر مقام ځان ته دی بیات مقام بیات ته د دې ترنم کیفیت بدل دی د مقام عجم د ترنم کیفیت بدل دی پوه شوې بلکې بعضې مقامات په دې کې داسې دي چې هغه خو بالکل تواتر سره را نقل دي د مقاماتو چې کوم د اصواتو چې کوم ماهرین دي هغه تر دې پورې هغې کوشش کړی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام ذات مبارک به څنګه قرآن ویلو کوم مقام کې به ویلو نو ډېر په دې قول دی چې نبي علیه الصلاة والسلام به مقام چهارګاه ویله څه شی به ویله مقام چهارګاه به ویله پوه شوې بیا دغه مقامات رئیسي چې دي د علماو راجمع کړي دي په یو مجموعه کې چې مجموعې ته وایي صنعه بسحر ولیکه صنعه بسحر یا صنعه بسحر صنعه بسحر یا ولیکه صنعه بسحرك 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 صنعه بسحرك او یا ولیکه بسحرك صنع صنع بسحرك صنع صنع بسحرك صنع یو دیگه صنع بسحر صحیح شو امداده خب مختلف عبارات دي صنع بسحر صنع بسحرك او بسحرك صنع تقدير د عبارات بتدسكي بصوتك ساحر ولك بصوتك ساحر صنع قراءة القرآن بصوتك ساحر صنع قراءة القرآن ما نيت شيشوه خپل جادوية واسره د قرآن کریم
تلاوت څه شی کا قرات ته خوبصورتی ورکا څه شي سره خپل جادویي اواز سره بصوتك ساحر صنع قراءة القرآن معنی څه شو خپل جادویي اواز سره څه شی وکړه د قرآن مجید تلاوت ته نورم ښایست ورکړه صحیح شو نو مقامات رئیسیه دا د صاد نه مراد مقام صبا ده څه شی ده صبا او د نون نه مراد مقام نهاوند ده او که په دې طریقې سره کې کنه بسحارک صنع نو د با نه مراد څه شی ده بیات ده د سین نه مراد سیکا ده سیکا سیگا بیات ورته وي او سیکا سیگا دواړه دغه شته او د حانه مراد حجاز ده دا په دې وخت کې چې مجموعه څه شي شي بسحرک صنع یعنی نن سبا چې کوم ترتیب دی ګوره دې کوم خلکو دې ترتیب دې کوم خلکو خیال ساتلې صنع بسحرک متقدمین وبشروا د مقام صبا نه اچوله تلاوت به شروع کولو اعوذ بالله من صبا مقام نه به شروع کا نن سبا څه شي کوي بیات نه شروع کوي بیا که تاسو وګورئ د متقدمینو قاریانو کې کچل کله چې بیات تلاوت کی نو د بیات نه پس ډایرک غیر صبا ته ځي اوریدلم دی قاری باسط صاحب شو یا چې د مصطفی اسماعیل شو ډایرک مقام صبا ته لاړ شي داسې نو باندې مراد بیات او د سیکا سین مراد سیکا د حانه مراد حجاز او درانه مراد څه شي رست او د کاف نه مراد کرد او د صاد نه مراد صبا د نون نه مراد نهاون صحیح شو او د عین نه مراد عجم بعضی خلک وایي چې دا کرد مقام رئیسی نه دی مطلب دا مقام فرعي دی صحیح خبره ده کرد مقام رئیسی نه دی مقام فرعي دی خدا دومره شهرت او دومره قبولیت دی مقام کرد حاصل کو په نن سبا وخت کې خو شي په دې زمانه کې چې دا څه شی وګرځېدو رئیسی مقام وګرځېدو بنیادی مقام وګرځېدو یعنی دومره مشهور شو کنه کرد ته ګوره دا بیات سره ویلی کېږي حجاز سره ویلی کېږي د عجم سره ویلی کېږي د نهاون سره ویلی کېږي او بیا په دې کې مختلف دی څوک وایي دا فرع د عجم ده زیاته مشهوره داره چې دا فرع د مقام نهاون ده پوه شوې او د دې نه هم زیات په دې اشعارو کې او په دې مغنینو کې دا مشهوره ده چې دا فرع د مقام حجاز ده څه شی ده ښه بل دي مقامات فرعیه مقامات فرعیه هغه مقاماتو ته وایي چې د اصولي مقاماتو نه هغه څه شی شوي وي اخذ کړی شوي وي اخیستلی شوي وي مقامات فرعیه بیا څومره دي نو دا بیا لا متناهي دي پوه نه شوې دا بیا څه شی دي بلا شی دي درې تاسو ته زه یو مثال درکم دا خو به دا مغنینو پخوا به چې دا چا ساز و سرود ویلو که نه عربي یا د چا قصیدې به ویلې دا شی ډېر رواج و یو ځای کې به بادشاه و نو هغې ته به دا نعتخوانان او دا مغنین ورغله د هغې صفتونو کې به اشعار ویله د هغې صفتونو کې به اشعار ویله او دې کې ګوره څه دغه هم نشته اختلاف هم نشته چې یو سړی نوې لهجه دغه کي نوم ورته ورکي پوه شو که تاسو وګورئ پاکستان کې یوه لهجه مخکې وه پاک او هند کې پانی پتی به یې ورته ویله دلته ښه مشهوره وه خو دنیا کې مشهوره نه شوه دنیا کې څه شی نه شوه مشهوره نه شوه کنه اوس هم خلک وایي پنجاب کې خلک هغه ښه په درس کې هغه پانی پتی لهجه وایي خو د عربي لهجو ته یې نه نمبر وړی دی نو په دې وجه باندې هغه لهجه خلک دومره نه استعمالوي ښه جي نو دغه مقام خبر هم د څه شي کوله قاري صاحب مقامات فرعي نو دې بادشاه ته به خلک راغله د دې قصیدې به یې ویلې د دې صفتونه به یې پکې بیانول پوه شو بیا به یې ویل چې زه اوس د پلانکي باچا مقام ویم د باچا نوم به یې ورته ورکړو
نو هغه مقام به چې لږ وچلېدو هغې ته به د باچا نوم ورکړی شو چې دا د پلانکي لهجه شوه، دا د بستانکي لهجه شوه، دا داسې لهجه شوه. دا داسې منسوبې شوي دي. نن سبا وخت کې هم داسې سړی کولی شي چې هغه وایي خپل کلي ته لهجه منسوبه کړي، د باجوړو لهجه که نه نوم ورته ښایسته غوندې کېږي، د افریدو افغاني لهجه، پاکستاني لهجه، داسې ورته سړی ویلی چې د کې هېڅ ممانعت نشته په فروعاتو کې. بلکې زه هم په دې اصولو کې هم نشته چې اصول سړی را دغه کړي، دوه لهجې را یو ځای کړي، د هغې ته داسې اندازه کې ترکیب ورکړي چې هغه نن دې نه مخکې چا نه کړي. خو یو ایجاد شو که نه، څه شی شو؟ یو ایجاد شو. اته اووه دانې اته. ښه بیا دې ته هم فکر کوئ د دې اواز طبقې چې کومې دي، د اواز طبقې دا اووه دانې دي. څومره دي؟ اووه طبقې دي. یعنې د نغم طبقې دا اووه دانې دي. څومره دي؟ دا صحیح شو؟ اواز ته ګوره، د اواز اتار چړاو دا څو طبقې دي؟ اووه. ماهرین د اواز وایي چې طبقات د اواز ودي، مقامات ودي. اتم مقام څه شی دی؟ یا اته دي. نو نهمې څه شی دی؟ نهمې وایي سما ده. څه شی ده؟ سما ده. په دې خبره باندې ځان پوه کړه. نهمې څه شی ده؟ سما ده. سما اورېدل دي چې ته څومره زیات اورې، لکه مقام قرط چې وجود ته راغلی، اورېدل ډېر شوي که نه. چا اورېدلي دي مقام حجاز کې لږ رنګ د نهاوند اچولی دی، پوه شوې؟ مقام نهاوند کې لږ رنګ د څه شي اچولی؟ د عجم اچولی دی. مقام بیات کې لږ رنګ او خوند د نهاوند اچولی دی. نو هغې نه څه جوړ شوی دی؟ مقام کرد. پوه شوې؟ نو د هر انسان د پاره طبقات د اواز څو دي؟ اووه. اتمه طبقه څه شی ده؟ سمعه. دا به ستا سمعې سره جوړېږي. بیا به زه تاسو ته د قرات اقسام وښیم چې د قرات اقسام څو دي. ټیک شو؟ تقلیدي قرات کوم یې ورته وایي، تنغیمي کوم یې ورته وایي، او ترکیزي قرات کوم یې ورته وایي. نن په دې اول مقام باندې شروع کوو، مقام البیات. څه شي باندې؟ مقام البیات. مقام البیات چې دی دا په درې قسمه باندې دی. په څو قسمه دی؟ یو خو ردي فروعات بیا به وایو، خو ابتدایي مقام تعریف وکړئ. مقام البیات: البیات لغة الصداقة. الصداقة. البیات لغة الصداقة په معنا د صداقت، رښتیاوالي سره. څه شي ته؟ رښتیاوالي سره. او غذاء طازج، یا تازه خوراک. څه شي؟ په معنا د څه شي سره راځي؟ تازه خوراک. او یا په معنا د څه شي سره راځي؟ رښتینواله. او قبیلة عراقیه، او یا دا عراق یو قبیله ده، یو خاندان دی، یو قام دی، داسې ووایه. صحیح شو؟ څو معناګانې شوي؟ یا دا په معنا د یو قلا سره راځي. په څه شي سره راځي؟ قلا سره. دا معنا هم کړی د بیت نه اخیستلی شوی، څوک وایي بیات، د بیت نه اخیستلی شوی. مختلفې معناګانې دي. دا معناګانې په مقام کې لازمې نه دي. ښه، د یو معنا توجیه لازمه نه ده چې دې ته ولې دا مقام وایي. صحیح شو؟ خو صرف د معلوماتو دپاره. او په اصطلاح کې هو مقام، وایي دا یو مقام دی، هادئ کالبحر العمیق. وایي په اصطلاح کې دا یو څه شی دی؟ یو مقام دی د جوور سمندر په شانتي. سمندر نه، جوورتیا چې لري د هغې په شانتي بهیدونکی مقام دی. یمتاز بالخشوع والرهبانیة، دا ممتاز دی په خشوع سره او په څه شي سره؟ رهبانیت. څه معنا؟ بزرګي. وبه تبدأ القراءة، او دې مقام سره قرات شروع کیږي. وبه تختم، او دې سره قرات څه کیږي؟ ختمیږي. وهو ذلك المقام الذي يجلب القلب،
وایي دا هغه مقام دی چې زړه ځان ته څه کوي جذب کوي راکاږي چې دا مقام سړی وړی زړه دې سمدسې خوري راکاږي دومره ښکلا او دومره میټاس پکې پروت دی ویجعله یتفکرو او دا زړه راګرځوي چې دا تفکر وکړي فکر وکړي فی آیات الله البینات و معانیها دا الله تعالی په آیاتونو کې تفکر وکړي او د هغې په څه شي کې په معناګانو کې تفکر وکړي یعنی دا زړه دې طرف ته راکاږي صحیح شو دا د مقام البیات لغوي تعریف شو اصطلاحي تعریف شو لغت کې مقام بیات څه ته وایي وایه رښتیا والی ته وایي پښتو کې وایه تازه خوراک ته م وایي په معنا د بیت سره م راځي قلا په معنا د سیسي سر راځي عراق کې یو قبیله د هغې ته منسوب دی د هغې نه بیا شهرت اغستی دی او په اصطلاح کې څه شي ته وایي دا یو داسې مقام دی لکه جوار بحر امتیاز لري په څه شي سره خشوع سره رهبانیت سره دې سره قرات شروع کیږي او دې سره قرات ختمیږي صحیح شو او داسې مقام دی چې دا زړه راکاږي که عربي درته نه یادېږي پښتو کې یادوه ښه څه شی کوه پښتو کې یادوه او سړی دې ته مجبوره کوي چې هغه څه شی وکړي د الله په آیاتونو کې د هغې په معناګانو کې تفکر وکړي سوچ وکړي فکر وکړي پوه شوې پې بیا مقام البیات چې دی د دې درې قسمونه دي یو مقام بیات ابتدائی یو انتهائی او یو متوسط صحیح شو مقام بیات ابتدائی مقام بیات انتهائی او مقام بیات متوسط مقام بیات ابتدائی څه مطلب یعنی ته چې کله دغې کې تعریف کې تا وویل وفیه تبدأ القراءة دی باندې قرات شروع کیږي چې قرات شروع کړي نو مقام البیات به ته څنګه وي کومې طریقې سره به وي او متوسط په درمیان د قرات کې به مقام البیات څنګه وي مقام په درمیان د قرات کې خو به ته داسې نه کوې چې دا دویم سټیپ شو دا دریم سټیپ شو دې که زه دا وایم او دې نه هلته به یا جواب وي یا به قرار وي او یا به جواب الجواب وي صحیح شو دغه طبقو باندې به بیا سبا ته انشاءالله خبره کوو د همدغې مقام به کوو لږې به ورسره نورې خبرې راواخلو چې کومې خبرې موږ نه پاتې شوې صحیح شو او یو د دې انتهایي دی څه شی دی انتهایي یعنی انتها چې ته کوم وخت کې په دې مقام و بیات باندې کې هغې ته مقام بیات صدقه م ورته وایي څه شی ورته وایي مقام البیات الصدقه یعنی ته په هغې باندې صدق الله العظیم وي هغې ته هم څه شی وایي مقام بیات صدقه یا مقام بیات انتهایی اوس چې موږ کوم تلاوت شروع کوو اصول دا دي چې دا به د کوم مقام نه شروع کوو د مقام بیات نه به شروع کوو نو مقام بیات نه به شروع کې په دې شروع کې به د دې مقام بیات فروعات یو سټیپ راخلی چیړې به یو سټیپ څه شی یو سټیپ فرعي د مقاماتو مختلف انواع د دې بیات به مختلف خوندونه راخلي مختلف ذایقې به د یو بیات راخلي صحیح شو ښه جي مقام بیات ډېر فروعات لري ډېر شاخونه لري یو په هغې کې یو نوم دی بیات اصلي څه شی بیات خیام ولیکه بیات نوا بیات شوري بیات حسیني بیات مصری بیات ابراهیمی بیات محیر څه شی محیر بیات طاهر بیات عربان بیات دشتی بیات عجم بیات حجازی بیات لامی مقام لامی چې ورته وایي بیات لامی اهل عراق والا ډېر وایي بسم الله الرحمن الرحیم داسې انداز کې چې هغه عراقیان کم تلاوت کوي ته مقام لامی صحیح شو بل دی بیات اصفهانی بل دی بیات دوکا بلا شي قسمونه دي د دین علاوه هم که درته چا وایي چې دایم قسم دی چې ورته مو وایي چې نه دین علاوه نشته یعنی خبره بستا په علم المقاماتو کې بستا خبره حرف آخر نه وي ځکه دا دومره وسیع علم دی ما ورته څه وویل چې دا اتم یې څه شی دی اتم نغم یې څه شی دی سمع سما ده یو سړي به ډېر اورېدلي هغه بیات بل قسم ته د خولې نه راوباسي
هغې ته خو ته داسې نه شي ویلی چې دا مقام نه دی. صحیح شو. اوس مقام البیات نه موږ شروع کوو، ابتدا کوو. تلاوت شروع کولو نه مخکې به 4 خبرو خیال ساتئ. د 100 خبرو کم کمې یو طالب نه تپوس کړی و چې غسل کې 100 فرایض دي. هغې داسې اورېدلي چې 3 دي خو بیا یې نه ویل څه شی وایي صابون تولیه او بل څه شی شیمپو. ښه جي. نو اول دا چې اواز به ډک ساتي. څه شی به ساتي؟ ما تاسو طبقي وویلې که نه دا به د دې طبقې نه لاندې بیس کې به شروع کړي. دا بلکل لاندې طبقې نه به د اواز شروع ته کړي. اواز به څه شی ساتي؟ ډک. اواز به څنګه ساتي؟ دویم ته به تلاوت لږ معمولي روانګۍ سره کوې، بیخي سلو تلاوت اعوذ بالله داسې به نه کوې، یعنې تحقیقي انداز نه به لږ ورپسې ورتېش. صحیح شو. درېیمه خبره پکې څه شی ده قاري صاحب؟ ساده. ښکلا به اوله ټوله خوبصورتي به د اواز ټوله نه راپرېږدي. پوه شوې؟ ټول میټاس به په اول سبق کې او په اول هغې کې په مزه مزه به خواږه لږ لږ راپرېږدي، چیني به لږه لږه ورچوې. او څلورم به څه شی کې؟ ساده. سادګي. ښکلا به پکې ډېره نه وي او سادګۍ سره به تلاوت شروع کړې. ټیک شو. ښه جي. اوس وایې ما سره یو ځای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بنیاد د تلاوت د مشق دا څه شی دی؟ تعوذ تسمیه ده. اعوذ بالله بسم الله. نظم د آواز تنظیمول د آواز چې موږ وویلو غرض کې که نه دا به ته د دې ځینه جوړی. اعوذ بالله بسم الله چې د مشق مطابق جوړه نه وه بیا به ته څه شی کوې؟ مخکې به نه ځې، دغه ځینه به ته شروع کوې. ابتدا به دې ځینه دا اصل بنیاد به د دې ځینه جوړی. اوس دا تلاوت شروع کول نه دي، د دې 3 قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ پښتو کې به درته زه وایم د دې څو قسمونه دي. یو ته چېرته په محفل کې تلاوت کې، یو ته تلاوت کې تدریبي تنظیمي، صحیح شو، تدریسي، داسې تلاوت کې. او دریم دا چې تا ته خلک په یو محفل کې یو ځای کې درته خلک ووایي چې ته تلاوت وکړه او مختصر وخت دی. مختصر وخت کې داسې ووایي د هغې نه تعبیر مقابله کې وکړي او مقابله کې تلاوت کې. په څه شي کې کې؟ مقابله کې تلاوت کې. نو تلاوت چې کې نو یا به داسې کې چې تا نه به خلک زده کړه کوي، د زده کړې په نیت به ناست دي که نه. دې ته وایي تدریسي تلاوت. څه شی؟ درسي تلاوت. او یو داسې تلاوت دی چې تا ته خلک کیني ښه په شوق درته راسي، قاري صاحب وایه نو موږ درته ساره پورې ناست یو نه پاسېږو. نو بیا به تالته ښه په ارام اطمینان سره شروع کړې. پوه شوې؟ او یو داسې ده چې ته یو ځای کې مقابله ده یا یو ځای کې درته چا وایي قاري صاحب یو دعا ته تلاوت وکړه د ثواب دپاره، ته دلته په غوږ باندې ګوتې کښېږدې په ارام باندې شروع وکړي. یا مقابله ده، امتحان دی، هلته تا ته ججان ناست دي، 3 منټه ټیم یې درکړی او ته وایې اعوذ بالله من داسې. د دې هر یو ځان ځان ته طریقه د شروع کولو ده. ښه د هر یو څه شی ده. یعنې ته 3 منټه تلاوت کې، زر لږ وخت کې تلاوت کې، دا به ته څنګه شروع کې، ابتدا به د دې څنګه کې
شاګردانو ته سبق خیر دی ابتدا به څنګه کې محفل کې تلاوت کې د دې ابتدا به څنګه کې د دې درې واړو ځان ځان ته طریقه ده ښه نن چې موږ کومه طریقه وایو دا څه شی ده تدریبي طریقه تدریسي طریقه بیا وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اکثر دا قاریان سبا په محافلو کې هم داسې طریقه کې شروع کوي بسم الله الرحمن الرحيم بیات مقام نه شروع کو بیات اصلی نه صحیح شو ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 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 دې ته کوم مقام وي ها بیات اصلي قرار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات